اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم وصل علیہ المنافقون منافقان سڑی والمنافقات منافقات خزی منافق خزی بعضهم من بعض دا خپل مس کے برابر دی دا خپل مس کے برابر دی یعنی عادتونه یو شان دي د منافق سړي او د منافق خزي عادتونه د دواړو یو شان دي المنافقون منافقان سره منافق خزي بعضهم من بعض دا خپل مس کے برابر دی عادتونه یو شان دي یامرون بالمنکر څنګه عادتونه یو شان دي یامرون بالمنکر د ځان سره ملګری پیدا کوي د یامرون معنا enjoining others enjoining دیکھو یو خود joining others ته چا سره ملګری کیږي بل د enjoining others نور ځان سره را مرګري کول دي چې زه په دې خرڅ ورم تر سره په دې خرڅ وشه صحیح نه الله تعالی منافق به همیشه دا کوي چې ځان له مرګري پیدا کوي یامرون بالمنکر دای مشورې ورکوي نور ته بالمنکر د ناروا خبرو وینهون عن المعروف امن کوي خلق د خو کارونه خلق منع کوي ته دفتر روانه وي سره ته خدای والے فناټیکي څه ته فناټیکي ويقبضون ايديهم ادي قبضات لا تنقل د خيرنا خپلم خیر نه کوي ولې دا کار کوي نسوا الله دوی خدای ير کړی دی فنسيهم نو الله تعالی دوی امر کړی دي اړو هدایت ورنور کوي دوی خدای هیر کړی دی نو الله تعالی دوی ير کړی دی الله اگنور کړی دی چې let them go to the hell fire الله دې موږ مش بچ ساتي ان المنافقین تاکثر منافقان الفاسقون دا فاسقان دی وعد الله وعد کړی دا الله تعالی المنافقین د منافقان سره د منافق خذو د کافرانو سره نار جهنم د اور د جهنم خالدین فیها چمه شبو سیدن کے دیکھی یہ حسبهم دغه اردو د پارا مناسب دی دغه اردو د پارا کافی دی معنا مناسب دی ولعنهم الله لعنت کړه دوی له الله تعالی ولهم عذاب مقیم دوی د پارا دائمی عذاب دی مقیم معنا establish مقیم معنا کالذین من قبلکم فشاند آکسانو من قبلکم چه مخکستاسنو او کافرانو کانو اشد منکم قوتا اغی زیاد مضبوط رتاسونا د قوت پا اعتبار بانے و اکثر اموالا ازیاد د مال اعتبار بانے و اولادا د اولاد اعتبار بانے اللہ تعالی و استاسونا رواندم تاریخ کافران جدلی دی قوت ام زیادو مال ام زیادو اولاد ام زیادو سوکر لگئی فاستمتعوا بخلاقهم اغوی مزی واغست پخپل ایسا جوند دنیا فاستمتعتم بخلاقکم او تاسم مزی غست دی پخپل ایسا جوند دنیا باندے کم استمتع اللذین لکچ مزی غست ویا کسانو چی مخکستاسنو بخلاقهم پخپل ایسا دنیا باندے وخودتم اتاسو ڈبشوی غرق شوی باطلو نارواو کے کاللذی خادو پشاند آکا فرانو الواد چاکنو اغویم غرشو پخپلو نارواو کے اولائک حبتت اعمالهم فی الدنیا دا کسان باطل شوی دی عملون دوی دنیا کی او پا آخرت کی اولائک هم الخاسرون او دا کسان تاوانیان او خساری والو نو چه دا اغی نتیجه دغا دا نستاس نتیجه هم دقا دا چه دا اغی دغا نتیجه دا نستاس نتیجه و کافرانو هم بعینی دغا دا وصل اللہ تعالی دغا خبره خو لگا مبهم اکڑا چه دا وی سو کیا دی ذہن کرا دا دی کافرانو وی دا سو کیا دی ان اللہ تعالی ویتا زور دخر زامن خوم نہیں پدی خو پوئی گئی
علم یاتم آیا نظر آغلی دویتا نبع الذین کی صدا خلق چه مخدون قوم نوح چه قوم د نوح و عادیان و سمودیان و قوم د ابراہیم و اصحاب مدینہ عملگری د مدین خار قوم شعیب والموتفقات او سرچپشوی خارونا د قوم لوط. متفقات مانا سرچپشوی خارونا اللہ تعالی دا سوچت کل سرچپے را خلاص کر. اتتهم رسولهم بالبینات راغلو دویتا رسولان دوی بالبینات پواضح احکام فما کان اللہ پسنو اللہ تعالی لیظلمهم چه زیادے کو دوی سرا ولیکن کانو لیکن وہ دوی پخپلا یظلمون زیادے کو زعفل سرا والمؤمنون والمؤمنات مومنان سڑے امومن خدے بعضهم اولیاء و بعضیں دی دوستان او حلپران دیو بلدی. اس دیکھو گورا نن لنبنے ایت چی من کم شروع کم سبق کی بالکل لنبنے اس پہ تھے اے کہ اللہ تعالیٰ ہوئے چی المنافقون والمنافقات ورپسی سو ہوئے بعضهم من بعضیں التے صرف دا ہوئے چی منافقان سڑی ام منافق خزی بعضهم من بعضیں نمونگے ترجمہ اکڑا چی دی پا عادتونو برابر دی دی پا عادتونو خود مومنان دا پارے الفاظ بدل کر چی والمؤمنون مومنان سڑے امومن خزی بعضهم اولیاء بعض دیکھ جیسے چی بعضهم من بعضیں دی پا عادتونو برابر دی. اللہ تعالی پا عادتونو خود برابر چی دی ایمان تقاضا دا سچی دا د ایمان تقاضا ده بلکې الله تعالی وایي چې د صرف په عادتونو یو شان نه دي دا د یو بل هلپران او د یو بل پروټیکټران دي. نو دا فرق دی په منافق کې او په مسلمان کې چې منافقان لوی جماعت دي سوي لوی جماعت دي نو منافقت کې ټول منافقان دي خو یو بل سره منافقان دي یعنی اسلام مقابله کې هم منافقان او خپل کې هم دا یو بل سره اخلاص دي. نو الله تعالی دومره خط ټیکنیکل الفاظ وي چې المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض منافقان خپل کې عادتونو برابر دي خدای ونه وي چې یو بل دوستان دي او د مسلمانانو لپاره وي چې بعضهم اولیاء او بعضهم مسلمانان دا یو بل دوستان دي دا یو بل هلپران دي دا یو بل پروټیکټران دي. خبره ده کړه دا د قران کریم اعجاز دی بس یو لفظ مې کې خود بالکل ټول کانسپټ بدل کړ یو لفظ مې کې خود نو کانسپټ بدل کړ کانسپټ څه بدل کړ پورا د دیم تاته یو نقشه درکړه او دا یو نقشه درکړه چې منافق ته دا کرایټیرین کې دا د دې په حالتونه اطوار او عادات یو شانی یو بل سره منافقان یو بل ته ورته کې غونډانی بل الله تعالی فرمایي تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى پیغمبر استغفر په داخل الله دې کې یو موټی دي صاحب منافقانو یا کافرانو باندې خیال دي چې دوی یو موټی دي خو الله تعالی په قلوبهم شتى زړه د هغه یو بل ته نفرتونه ډکي صرف ستا مقابله کې یو دي په خپل یو نه دي ستا په مقابله کې یو دي ځکه ته مشترک دشمني خو په خپل یو بل سره یو نه دي په خپل او کتر نظم لړکیږي دوی په یو بل راکېږي خبر او دار منافق واقعي د غشاني منافق چا سره مخلص دي منافق ذکر چې د چا سره اخلاص نه صحیح ده خود غرض دی دغه څه دی خود غرض دی د انډیویډوال لایف دی رہی جیسے کہ انډیویډوال لایف دی رہی ته بس انفرادي ژوند دی رہی صحیح ده انفرادي ژوند لپاره او ځان ورته غیر محفوظ کاری ډیره منافقت ولګي ځکه د ځان غیر محفوظ کاری نو شیرشاه سره یو قسم خبره کوي نثار احمد سره بیا بل قسم خبره کوي حالانکه هغه ته پته ده چې دا شیرشاه په یو کناره ولاړ دی او نثار احمد بالکل په اپوزیټ کناره ولاړ دی صحیح خو هغه تعلق د سره خرابای او د سره خرابای د سره د میزان خبره کوي د سره د میزان خبره کوي یو سایت تکیږي ولنه ځکه ځان ورته غیر محفوظ کاری. الله تعالی فرمایل چې دا منافق په دنه مې ریګا او مده منافق باندې اعتماد کوه یعنی دې کړه هغه ملګری نه دی او دا هغه ملګری نه دی فرید خان ملګری نه دی نو باید چې فرید خان په غلط فهمه شکار نشي چې هغه طرف منافقت کوي هم سره نه کوي لکه چې منافق دی هر چا سره منافقت کوي او دا ډېر ذلیل مخلوق دی منافقان منافق سره شي دا د خدای مخلوق کې ذلیل ترین مخلوق دی صحیح زه دې قائل یم چې خو یا مسلمان یا مسلمان یا بیا کافر یا بس په دې میس کې میا په دې میس کې میا یہ دو رنگ چھوڑ دو یا کرنگ ہو جا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا اللہ موئی چې دو رنگی پیدا بس یو رنگ ځان باندې واچوا یا ځان موم کا یا سنگ کا صحیح شو دا موم او سنگ کې دل اخوا دیخوا
صحیح تاسو د مال لطیفه ویله د شپرک لطیفه دی شیرشاه او فرید خان ته نه دی یاده دا شپرک دی موږ ته خاپرک وایو اردو کې ورته چمکادل وایي انګریزي کې ورته بیټ وایي انګریزي کې ورته بیټ وایي دا چمکادل چې دی نو دی د ورځې نه الوزي د شپې الوزي د سترګې هم نشته د سوینې نه د سترګې د شپکور دی بلکې د شپکور هم دی د روزکور دی د ورځې کور دی صحیح نو د ورځې کور دی او د شپې چې دی دلته الوزي نو چې سترګې نشته بیا خو دیوال نه ویني نو دیوال نه ویني دیوال سره لګي ولې نه لګي چې دیوال سره نه ویږي راوپس شي ځکه د خپلینه او आवाज وباسي هغه سنسر کوي هغه د سنسر دی دا هغه سنسر وته وایي چې مخکې ته څه شي دی دیوال راځي نو بل دغه आवाज وځي راوپس کیږي د حیوانات سره مستقل علم دی صحیح نو د باندې لطیفه علامه دمیری لیکلی دا ډېر عجیبه لطیفه لیکلی دا وایي د حیوانات او د پرندو شریک اجلاس سو شریک اجلاس د سمت شمال او جنوب والا صحیح د شریک اجلاس چې نظام له مشترک رئیس وخو دله مشترک رئیس وخو اوس مشترک رئیس په پسوخه خو په میجارټي کې په کوالټي نو دوی وینه په کوالټیز په میجارټي نه پسره خو په کوالټیز نو بس کوالټیز حیوانات خپل کوالټیز ذکر کی صحیح او یو داسې نوع د پن پوینټ کی چې کې کوالټیز دي دی ټاپ موست کوالټیز صحیح نو حیوانات ہوئے ویچ پمون کے ازمرے دے سوچے مرجان مرجان مر سے کرا نو یمن کے ازمرے دے او ازمرے دا سے پاورفل زناور دے د زنگل بادشاہ دے او دای قوت دے او دای ہیبت دے او دای دبدبه دا او دای شجاعت دے دو در کوالٹی دی والا ذکر ہے صحیح نو چې دای کوالٹی ذکر کول نال ته شپرک دوسرا خپل کمپیوټر هغه باندې کیلکولیشن کو چې لیول کوم خبره ده صحیح شو هغه لیول چې برابر ته نو دوی زما په خیال دا بادشاہي جوړل دي زناور ته ملاري نو دې راغی غي تر وکي ناستر وېزوم زناور ته پیسه کنه زما مقصد دا چې ما د افغانستان سرحدات وزارت ملاوي شي صحیح شو کنه یا د بحالیات وزارت سره ملاوي شي نو وېزو ګوره زوم د زناور د قبيلې ځکه وې تاسو هم بچی ته زوم بچی شو دې غاینه شي دې بچی راوړي دې کله زناور پښه بچی راوړي نو تاسو هم بچی راوړي او زوم بچی راوړم صحیح نو بیا پرندو وخت راغی صحیح نو پرندو شروع کړه په مونږ کې شاهین دی ایګه شاهین دی چې دا هغه الټیټیوډ دومره هاي دی او هغه داسې دی او داسې دی او داسې دی او داسې دی دا هغه شجاعت او بہادری او فلان او فلان او فلان دا یو ذکر کړل نو شپرک خپل کیلکولیشن دا په لیول دی برکی صحیح نه غیر را منډه کړه وې تاسو د قبیلې څخه تاسو هم وزاري لري زوم وزاري لرم تاسو هم الوزي زوم الوزن اوس دا منافقت کو او چلته بلېول چې دا غیله منډه کوله چلته بلېول او چې دله به را منډه کوله ځان به سره په شریکو نو د دوی فیصله کو نشو چې مشترک بادشاہ ځان له منتخب کی خو البته دواړو ته پوته د شپرک منافقت معلوم شو دغه پکې به ورکه شو چې دا خو د علامه دمیری لیکلي دي وایي چې زناور مخالف دي امرغان مخالف دي د دروازه ځکه نه راوځي کراوځي نه پښو خوري کراوځي پښو خوري صحیح شو او کراوځي نو مرغه په حمله کوي مرغه خوري سره دې دواړه وایي دا منافقان نه علامه دمیری وایي منافقت ګوره د زناور د برغان هم نه دا خجوک به کنه دیر پوهان جو شکتے والمؤمنون والمؤمنات مومنان سڑے مومن خزے بعضهم اولیاء بعضن دے ٹول دے یو بل ہیلپران دے پروٹیکٹران دی منگا فارسی کو یکجان دو قالب دی داسو شری یکجان دو قالب دی یعنی دا بالکل داسی دی تام دنیا مسلمانان باید چی دا دی اسلام اور ایمان تقاضام دادا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی المسلم للمسلم کالبنیان یشد بعضه بعضا مسلمان دا مسلمان دا پارا پشان دا برکس دے دا یو بلڈنگ برکس صحیح خشت دی نو دا یو بلڈنگ شخ خشت دی اوس دا یو بلڈنگ خشت دی یو خشت او کدر واغستا نو کدا چې ولا ډب ورکو ها نو کومه ته صحیح او دا خطه چې خطه سره ولګی دا ا بلډینګ کې نه جوړ شو د خشت دیوال پلکونه بوله راخلاصې بلډوزر بوله راولې الو ماتيږي دا قوت سوچند زیات ول شو ځکه چې یو بل سره یو ځای شو قوت زیات شو یو بل سره یو ځای شو وګوره به جان شه
خو چې یو بل سره اتفاق وکړو نو قوت څومره زیات شو ما په خیال د حافظ شعر ده کله چې الله سادی دی چې ز اتفاق مگس شهد میں شود پیدا سوئی کہ ز اتفاق مگس شهد میں شود پیدا خدا چې لذت شیری در اتفاق نهاد هغه وي تو ګوره د هنی مچای کې د شاته مچای د شاته مچای چې یو سره متفق شي نو صبره خوب شعر پیدا کې د اتفاق برکت ته ځکه یو مچای وای چې نه ځا تر نه ودا کې د ځان خپل جوړ دا به سره جوړ کی دا ځان نشي سروای کولای د دې سروایول ممکن نه سره شاته ولا پرې چې نشي جوړول سروایول ممکن نه دی ځکه دا یو مين یو سوشل سیستم دی دا سوشل سیستم په بنیاد باندې د هنی په مار وجود کې راځي او ما به تاسو ته لیکچر ورکړو کنه په هنی بي باندې چې د هنی بي سیستم ډیر سوشل سیستم دی صحیح دی باقاعده د دې کوین د دې باقاعده الیکشن کوي یعنی منتخب کیږي دا نمبر اول نمبر 2 بیا د کې مستقل سیستم د ګاډ سیستم کوین بالکل ان دی سنټر اف دی هایټ د دې هایټ په سنټر کې وي او هغه باندې باقاعده ګاډ ولاړي ونه باقاعده ګاډ ولاړي بیا په دوی کې ګاډ سیستم دی په چاپیرا دروازو باندې د هایټ چاپیرا دروازې چې رقم غاړه ورته مچای را نوځي صحیح نو پاغي باندې باقاعده ریسرچ سیستم دی دغه ورته سکین کوي هر یو مچای سکین کوي چې کوم مچای راځي نو سکین کی نو چې سکین کی هغه څه په نامناسب شي ناشته یا خپل سره نامناسب شي لګیدلی یا وزر سره نامناسب شي لګیدلی چې هغه د شي کې پولوشن یا بکټیریا پیدا کوي په هني کې څه پیدا کوي بکټیریا پیدا کوي نو بس نه صرف دا چې دنه ولګیات نور کوي بلکې محکمه کوي څه کوي ورته بیا باقاعده جوډیشل سیستم نه پکې قاضي ته پیش کوي صحیح او چې دا شی په پروشي نو قاضي بیا آرډر کوي دوه قسم سزاګانې پکې څو قسم دوه درې ځون لاندې پکې نشته چې نه له څه کار د لپاره ته مونږ بهر کړی فاټه نه بس دوه قسم سزاګانې ولا څه پېټی کټ کې ایا وای سر ته کټ کوي گردن ته وځي کې ایکسیکیوشن وکړي صحیح یعنی دا شرعي سزاګانې کوم سزاګانې او یا قصاص یا لاس به کټول دي شرعي سزاګانې ورته نه چلې نه یعنی پته ولګي دا څه دي دا سزاګانې چې دا نیچرل دی ګوره په انسکټس کې هم دي صحیح نو د سر کټ کولو چې جرم ډېر وسیع دی صحیح نو بس هغه دوه مچای یو ول د املاو نشي او بل سر نشي او ټکته وباسي به وته او کدا چې نه چې سزا له ونه کم ترې نو بس دا څه ولا کټ نو لاندې پرځي بیا نو بس ورته پس مړ شي بیا انجام دا غیم دی چې ورته پس مړ شي نو دوی یو ډېر عجیب سیستم دی صحیح او بیا الله تعالی دا سنسر سیستم پکې لګول دی یا سبحان بلکې سنسر سیستم څخه نیویګیټر سیستم دی بلکې تا په گاډي کې نه نه ټرن ټو یور رائټ after half a mile take the exit دغه دا نیویګیټر سیستم پکې خپل لګیدل دی ته د ګبین یو مچای ته ګریډا هل نه بوزه اول ته ډاون ټاون کې پیدا صحیح رنگ ولا ورکه چې ور سره کې نه مار کې کا صحیح وګوره او په خپل نیویګیټر سیستم باندې خپل هاي کړی ځان راځي دیو د اشکاریان چرته ډېر لري یو مچای وګوري چې ته وبو خدمات نو دی راونی نو چې راوین رنگدار تار راځي څورته چې رنگدار تار راځي ورپسې ور روان شي څه کا تار ښکاری نو ورپسې ور روان شي نه ده پته چې دا د نیویګیټر سیستم دوره تیز دی چې دا به هاي ترسي بس دې راي هاي ترسي دغه دی ته ګورئ شیشه ځکه مولا دې ما بل ډېر کارونه کوم شیشه کله مولا نه ستاره ګاډ کاروبار غواړي چلےدا نه سکار به خراو ما به د جیو میټرو په مرسډیز په قیمت خرڅوږي ځکه دا کوم به دوره صفاتونه بیانول دومره لوی لیکچر وکړو چې سړي به وي چې کدا عثمانه پاتې کیږي نو حقیقي دا ټول خساره ده مخصوصا بدل ګرانو تیل کې هنده د سیستم کمپیوټیشن کوي نو دویم حدیث کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي دا چې حکومت یا مسلم للمسلم کالبنیان لکه بلډینګ دی یشد بعضو بعضا مضبوطی دی یو بل څه نو مسلمان باید چې یو بلډینګ د برکس پشان او د شخص په شان یو بل مضبوطی مونږ لګي یو بل لخپی وو مونږ لګي ټول دنیا یو بل لخپی وو یو خطه او بل خطه را لګیدل دا یو خشته
هو بل خرڅ را لګیدل الله تعالی زموږ په حالت باندې رحم وکړي. نو پته ولګیدا چې یا معقیده نشته یا معامل نشته، یا معقیده نشته یا معامل نشته. نفرت دی وجه دا مخالفت دی وجه چې یا معقیده ونه ده یا معامل ټیک نه ده. بل حدیث کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې مسلمانان فی تواددهم وتعاطفهم وتراحمهم كجسد واحده، دوی په خپل تړون کې یو بل سره په نرمۍ کې، یو بل سره محبت کې، یو بل سره کوآپریشن کې، دا داسې دي لکه د بدن د اعضاء تړون یو بل سره. پیغمبر علیه السلام فرمایي اذا اشتكى بعضه اشتكى كله. تو ګوره د بدن یو عضو ته چې درد ورسي او هغه سپټیک شي ټول بدن ورسره درديږي. د سړي ګوته زخمي شي او سپټیک شي، صحیح، ټول بدن ته نیولې کې نه صحیح، ټول بدن ته نیولې. او بلکې ډاکټر ورته وایي دا ګوته بعد وکړ ډېر کران شي، نور ته دا ګوته وکټو ځکه دا کټ نه کی نه دا ټول بدن ته سرایت کوي. صحیح، اوس پته ولګیدا چې دا د مسلمانانو تړون دا به یو بل سره داسي چې دا وړه ګوته دا هم ودرديږي، باید ټول بدن ورسره درديږي. پیغمبر اسلام فرمایي تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. دا یو ګوته زخمی شوی دا د شپې ټول بدن هم ورسره ویشته، سره ورسره ویشته ورسره او ورسره په تمام ده. حالانکه دې بدن نه تاسو کو چې لکه دا په نیم انچ ځای دی، سره دی نیم انچ ځای دی او ته پورا شپږ فوټه، نو دغه نیم انچ ځای باید چې دی ویشوي او باید چې دا تکلیف وي. نو په دا تا باندې څه شوي دي چې ته ویشم ناست سترګې دې هم نه پټېږي، غوږ دې هم نه بندېږي، ژبه دې هم نه ګونګېږي، ځکه چې وده شي خو دا ټول څیزونه سنسلس شي. صحیح، نو د دې ټول سنس ولې ختم شي نه ختمېږي چې وده شي او آرام وکړي. نو دی وایي ځکه الرټ یو چې زمونږ د بدن یو حصہ په تکلیف ده. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د مسلمان شان باید دغه څه پکار دی. په تمامه دنیا کې په مسلمانانو باندې اور بلیږي، زمونږ سره تکلیف څه احساس یې نشته. څنګه وایي بني آدم اعضاء یکتیگا نور لهر او دغه حدیث دغه معنا ده. خو دا وایي سادي بابا پښتو نه ویل فرید خان وایي سادي بابا پښتو نه ویل هغه فارسی ده. والمؤمنون والمؤمنات مؤمنان سړي مؤمن خدای بعضهم اولیاء او بعض دا ټول پروټیکټران او دوستان دی او بل دي. یامرون بالمعروف دی امر کوي او بل ته د خو کارونو، وینهون عن المنکر امن کوي او بل د بدو کارونو. نو اوس دې وګوره مسلمان بزان له هم خو کار خوخي بل له هم خو کار خوخي. کله مسلمان ځان له کار خوښ نه ناروا کوي پته ولګي چې ایمان ګډوډ دی. که ځان له کار خوښ دی خدای نه د پوهڅ شهزاده د کار شروع کی نو بیا ایمان ګډوډ دی. خبره ده کړه. اوس مثلا دا قران ذکر دا کار دی بد کار د ټول نه اعلی کار دی. صحیح، اوس دا څه کار تاسو ځان له خوښ دی کته وای چې یاره خدای دې نه کی چې نور څوک مونږ سره په دې درس کې شریک شي، نو بیا پته لګي چې د ایمان څه نقصان دی، تاسو ایمان څه ګډوډ دی. د دې وجه دا شکر دی بل چا د خارق خوښ نه دی. صحیح، او کله چې ځان له خوښ نه راغی ایمان هم ګډوډ دی. دی وجه الله تعالی وایي چې دوی دوستان دی یو بل څنګه دي، د شو کارونو به بل ته مشوره ورکوي، د نارواونو به بل منع کوي. ويقيمون الصلاة أقائمي بمنزنا ويؤتون الزكاة وركيب زكاة ويطيعون الله اطاعت بكيد الله تعالى ورسول الله اولئك تاكسان سيرحمهم الله يقينا زيبان رحم بكي الله تعالى ان الله تاكي سر الله تعالى غزيز د قوت مالک دے، حکیم د حکمت مالک دے. وعد الله المؤمنين والمؤمنات. نو پته ولګیدا چې مؤمنان د یو بل پروټیکټران دي. نو پنځه صفاتونه الله تعالی ذکر کړل. نمبر اول چې د ښه کار به بل ته حکم کوي. نمبر دویم د نارواونه بل منع کوي. نمبر دریم د مز پابندي به کوي. نمبر څلورم زکات په پابندي سره ور کوي. نمبر پنځم د ژوند په هر میدان کې به د الله او د پیغمبر اطاعت کوي. وعد الله المؤمنين
وعده کړی دا الله تعالی دغه مؤمنانو سړو سره والمؤمنات او دغه مؤمنات خود سره چې دا صفاتونه دي دسو جنات دباغونو تجری من تحت الانهار چروان بی داغی لاند نیرونا ہمیشہ بی دوی پاغی باغونو کی ومساکنا ابیلڈنگونا داستوگ نزایونا طیبتن دیر پاکیزہ ومساکنا طیبتن اللہ تعالیٰ نو فرمائے کہ ومساکنا جمیلتن چی بلڈنگونو بی شائستہ بلڈنگونو کی طیبوبت نشتا ہمیشہ خلق خصوصاً دازمونگا پا خطہ کی خلق حرام خوریو کی کرپشنو کی فراڈونو کی دلتا با ان کے خماتا پتہ نشتا او چیٹنگو کی او یو خط بنگلہ جوڑا کی چرتا پا قندہار کے پا کابل کے پا اسلام آباد کے پا پشاور کے ادا پاسا پولی کی حاضا من فضل ربی داوئی زمان دا خدای فضل دموگا دا خدای قہر دے خدای ستابی خباسی تاخد جہنم اور دے حرام خوری دے کردے دا غلی دے کردے دی کرپشن دے کردے پل حیثیت دے ناجائز استعمال کردے دروغ دے ویلی دی صحیح دا در خدای فضل دے دی خدای ایمان دا زوال خطر ہے دا چی حرام تر خدای فضل وائے دا کاری صاحب دا پاکستان کی دا خبر پر سوال دا پرچنشتکی خلق یوائی دوار تو گناہ نلے دوار تو گناہ نلے وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً اکورنا طیبتاً پاکیز کورنا نو پاکیز کور آغا دے نمبر اول داولی کس نثار احمدہ چلے آباد بھی پا حلال سے نمبر دویم چې دې مالک د صالح اعمال عمل کوونکی د صالح اعمال عمل کوونکی نمبر دریم چې دغه کور استوګن یو بل سره دلی او قلبي محبت لري د زړه د اخلاص یو بل سره محبت لري دلی قلبي نو بیا لازمی خبر چې آبادم په حلالو دی خوریم حلال اعمالم صالح کوي یو بل سره دلی محبتم لري نو دې کې طیبوبت څه دی چې جنگل ته نشتا نفرت الته نشتا دشمنای په دغه کور کې نشتا نو ته مساکن طیبه ومساکن طیبة مساکن طیبہ و پاکزہ فی جنات عدن فباغن دے قامت ہمیشہ کے ورضوان اللہ تعالیٰ فرمائی چی داخل اپریدا چی اعلا اعلا بلڈنگونا و اعلا اعلا یعنی طیب عمارتونا بورتا پا جنت کی ورکوم بلکہ اللہ فرمائی داغین علاوہ ورضوان من اللہ اکبر خدای بردوین خوش علیہ سجل بھائی ورضوان من اللہ ارضا مندی دا اللہ جانبنا اکبرو اغدیر لو ارد لے طول نعمتننا ذالک هو الفوز العظیم دا دیر لو کامیابی دایا ایوہ النبی او پیغمبرہ جاہد الکفارا جہادو کا کافران سرا فاصلحا والمنافقین منافقان سرا پجبا منافقان سرا پجبا وغلط علیم سختی کو دوی سرا ومأواهم جہنم ادو دوی زائے جہنم دے و بیس المسیر و دیرنا کار زائے دے نو سختی کوا چا سرا منافقان سرا پا الفاظو کی سختی کوا منافق سرا چلی نرمی اکرا اگوی دخلی را بائی نکولی کی اگر سرا چلی نرمی اکرا اگوی دخلی ما پوئی ندے دے والشم سجل کورشم دیو والشم دل دو کور کولشم دیو چې پیغمبر الله تعالی وی چې منافق سره خبره کینو سخت الفاظو کې ور سره چې په دې پوښي چې ما په خیال کار دې تن کې له سره ما پوښي دی صحیح چې سره په ما زما په منافقت باندې پوښي یحلفون بالله قسمون کوي دا منافقان او کافران په الله باندې ما قالو چې دې هیڅ غلط خبر نه کړي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته منافقان پیش شو چې د یو کانسپیریسی کړی دا ستاد اسیسینیشن بسې ستاد قتلولو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دوی راوغستل نو چې راوغستل به تاسو څنګه خبرې کولې نو دوی وخت خدای مقسم ده کوم څه خبره غلطه کړی الله تعالی نور لا څه خبره ده کفر کلمې چې وای دا ټول غلطه خبرې نه دي یحلفون بالله قسمون کوي په الله باندې
ما قالو چې دوی بالکل څه خبر نه کړي ولقد قالوا کلمۃ الکفر اتاکی سره دوی ویلې د کفر کلمه د دین مخکې او کفرو بعد اسلام اکافران شوی دي پس د اظهار اسلام نو اظهار د اسلام کړي کلمه ویلې دا چې کله د جنگ دور راغی نو د کفر کلمه ویلې چې غر هؤلاء دینهم دا مسلمانان په خپل دین باندې ډیر مغرور دي اوس لګیا دي کسری چیلنج کړ الله تعالی وی د دین لوی د کفر کلمه بل سره وهموا بما لم ينالوا ادای قص کړو د هغه شی لم ينالوا چې اون رسید لغیتا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اساسینیشن د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د قتل منصوبه مخفی او پوشیده چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دوو غرونو په یو تنګي کې موږ تنګي وایي چې دا غرونه د سره یو بل سره رانږدې شي نو تنګي ورته څنګه غونې لاري چې هغه کې دې کله تیریږي نو سکسانه ته وي تاسو بره په دې غره باندې کې نه یو غټ پیراو غوړوي څه په وکي یو ډبره پیراو غوړوي وهم بما لم ينالوا نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته اطلاع شو چې دې وادي دې ویلي نوزه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته اطلاع وشو جبرئیل امین راغی چې دی ویلی نوزه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام عمار او حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنهما هغه یې دواړه ځان سره واغستل او وی چې دې دنا وضو نو چې اوتر ایت تاسو کوي جوړلې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ویلی کې سکسانو کانسپیریسی کړی د اساسینیشن نارته حذیفه رضی الله تعالی دا سوتي سید حذیفه ډېر جرنیل سره ډېر بہادر جرنیل بس نا خپل اسواق ته ورغه ورسې اج ورغه د کسانو دې راوي تخته یو خدای فراغه رضی الله تعالی عنه چې شناخت مونږ چې سمون شي شناخت مونږ عمر دي وما نقموا الا اغناهم الله اد انتقام ناز مگر د دې خبره او صلی الله تعالی وی باید چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام شکر گزار وي ځکه چې په هر غنیمت کې به د خبيثانو ته حصہ ملاوي ده منافقان ته څه ملاوي ده ځکه په ظاهر مسلمانانو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ډیر شی ورکو نو باید چې شکر گزار شي وي الله تعالی وی د دې د پیغمبر نه دا انتقام غوښته چې د پیغمبر په ورکو غنیان شي دي د پیغمبر په ورکو غنیان شي دي وما نقموا ادای بدلنا تمگر دې اغناهم الله چې مالدار کړو دوی له الله تعالی او رسول د الله تعالی من فضل په مهربانه د الله فیتوبوا او صلی الله تعالی وایي چې دا دور لوی جرم کړل پیغمبر سره احسانات کول د غنیمت مالونه ورکو باید چې دې شکر گزار وي د شکر گزارای په ځای د صرف ناشکری نه وکړه بلکې د اساسینیشن کانسپیریسی وکړه د قتل سازش وکړه او الله تعالی وایي بیا هم دروازه د توبې قسم کولی کلاو دي ما به دروازه نه بند کړی فایتوبو کدوی توبو کرا یکو خیر اللہ دا ببیتر بدوی دا پارا وایتولو اکدی مخوارو دا توبینا یغذبهم اللہ غذاب ورکدوی اللہ تعالی غذابا علیما دردناک عذاب دنیا و آخرت کے ومالهم نبیدوی دا پارا فی الارض ازماکی من ولی ولا نصیر سو پروٹیکٹر ولا نصیر او نمددگار ومنهم ابادیر دوینا من آغا کس دے غاہد اللہ جو وعدے کرے دا اللہ تعالیٰ سرا لئن آتانا من فضل کچر اللہ تعالیٰ منتراک من فضل دا مال قلنا پیغمبر علیہ السلام سرا بناستو دا نام دا ثعلبہ سنو ملے ثعلبہ منافق دے ثعلبہ منافق دے پیغمبر علیہ السلام سرا بناستو نو بس جس خبر با پیغمبر علیہ السلام ہوا یعنی سراس خبر با صحابہ تو کړه نو ته بدر پاسه ده ته بس ضرب ولار شه چې خبر اوس رسو صحیح پیغمبر علیہ السلام ورته لکه ته موږ سره ناس ته ناس او پاسه ته ما څه چل شي صحیح یا خو کینه ما چې کینه نه بیا انټل دی ویری اند اف دی مجلس چې په نتیجه پوهیږي چې نتیجه څه ده نو خبره ځکه مې کې په سړی پاسه نیمه خبر او لاینی منی اورېږي نو هغه له فتنه جوړیږي څنګه جوړیږي صحیح نو د ویره جی زه ډیر غریب سړی زما یکا یک ضرورت پیښ شي هغه لپاره پاسم صحیح وکړه تاسو چې خدای نه وغوښتل او مال خدای ډیر مال راکړ زبتا سره اون وخت لګوم او دا ډیر پیسې به الله په لار کې لګوم پیغمبر علیه السلام ورته بس ډوډۍ ته ملایي دی او بس دا ډیر سړی دی نه ساتي مغواړه وینه جی نو بس پیغمبر علیه السلام به ته خامخا ځان له فتنه ولې غواړي
صحیح ځکه ته سره مال غواړې تا ته ملاو شي نو دې دومره ډیر مالدار شو چې به د مدینه شهر پرې خوده پیغمبر اسلام سره ناس ته خو پرې دا چې شهر پرې خوده شهر نه بهر وته ځان له بلډینګ جوړ کو کنټری سایډ کې څنګه کنټری سایډ کې صحیح او کله چې زکات حکم راغی او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته کسانو لګل چې د خپل مال زکات د بیت المال کې داخل شي نو دې انکار وکړ څه وکړ انکار وکړ وېزه محمد نه منو ټیکس ولې منم صلی الله علیه وسلم الله تعالی دا واقعي ذکر کړي چې ومنهم بعضیر دوینا قد عهد الله چې وعده کړو الله تعالی سره لئن اعطانا من فضله کہ اللہ را کی منتر میرا بانا اقبلین مال لنصدقن نمون بیقینا تصدق و خیرات کو ولنکونن من الصالحین اشوب منگد نیکان و خلقنا فلما آتاؤ چکل ورکدتا اللہ تعالی من فضلی د میرا بانا اقبلین مال بخلو بین دی بخلو کاغی مال بانے وتولو امخوارو دا اللہ دا حکمنا وهم مورزون ادیو مختاؤن کی فعاقبهم نفاق پس اللہ تعالیٰ اولگو دوی پسے نفاق فی قلوبیں پزند دوی کی لا یوم یلقونا تر آغا ورزے چھ دوی اللہ تعالیٰ سر ملاوے دا مرگ تر رز منافق پادشا بما اخلف اللہ سبب داو چھ دا مخالفت کرو اللہ تعالیٰ سر ما دا آغا چھ وغدو چھ وعدے کرو اللہ سر و بما کانو یکذبون اد دے سببا چھ دیو چھ تسلسل سر دروغ ویل علم یعلمو آیا دوین پوئے گی ان اللہ یعلمو چھ اللہ تعالیٰ پوئے گی سرهم پرار دوئے بانے ونجواهم اپ خفیا میٹنگ دوئے بانے وان اللہ علام الغیوب او دا چھ اللہ تعالیٰ علم لرون کے دے پوشید خبرو الذین اس ما تاسو واقع ذکر کړ چې او صحابي هغه لاړو يهودي نه ډیماند وکړو او ورته ویل چې تاسو سره مزدوري شته نو د شپې ولا اریګیشن وکړو او سهار وته یو دینار میلاو شو او هغه دینار پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تراوړو صدقه کو د غزوه تبوک ته پاره دفاعي چنده وکړه چې وکړه دفاعي او جنگي چنده وکړه نو منافقانو هغه ورپوري مسخره وکړي ویزي د سپر پاور مقابله له چنده ورکړه یو دینار ما الله تعالی دا غي ذکر کوي چې الذين كسان يلمزون چې غیتانه ورګي تاسو تانه وای ورته تانه وای کنه وای چې غیتانه ورګي المتوعين من المؤمنين اغه خیرات ورکوون کو دا د مؤمنانو د ګروپنا په صدقات غیتانه ورګي د صدقات باب کې والذین لا یجدون الا جودهم اتانی ورګي کسان دا چې غینمومی الا جودهم مگر صرف مزدوری خپلا مگر صرف تاسو مزدوری وای ورته لیبر چې دا لیبر دا ټول پیسې هی دغه یو دینار فیس ها دا انا کپسخان یا چې غوړ یا څه دا خان کې کتانه ده پسخن څه شي پسخن چې میک فن دغه لکه ویل لكل همز في النومز هغه چې څو پر شاخه دغه شعر کانو ایته اردو کې تانه وای مستانه بل شي او صحیح تانه چې شی دې سامنے کړي یو شی سم نه څه کولای تانه دې ګورم د نامه دا شی نه تانه خو مونږ دې ته وایو چې نه د تانه ځنی دې ته په انګریزي کې ورته وای آیرنی او یا دا دا مرت څنګه وایي ها لکه اوس څنګه وخاندي ودا وګوره نه یعنی څنګه چې ورته وې دا دې سپر پاور مقابله له روپای یو ورکړه بس د خپل لفظ ورته بس د خپل لفظ سره واخله سخر اللہ منهم اللہ تعالیٰ بمسخریو کی دوی پورے ولہم غضاب علیم دوی پار عذاب دردناک دے استغفر لهم اس دی وہ منافقان چکل دومره واضح احکام دو دی باب کرالل نو دوی کوئی ریدل چی دا بخنی تصور ختم شو دا بخنی تصور ختم شو نو دیو پیغمبر اسلام تا یہ رجی مونگ دا پار بخنه غوال اللہ تعالیٰ بخنه خو بوالو کتا منافقت پر خودو چې څو پرې په منافقت روانه ده خو یو بخنه ده که زر زله دلون بخنه غواړي زه نه بخم
استغفر لهم بخنه غواړي دوی د پاره او لا تستغفر لهم یا نه غواړي دوی د پاره ان تستغفر لهم کجرت بخنه غواړي دوی له 70 مره او یا کرتی فلن يغفر الله لهم الله تعالی هرگز بخنه نه کوي دوی ته ذالک دار دی وجه بانهم کفروا بالله چې دې کفر کړو په الله او پر رسول الله والله لا يهدي القوم الفاسقين الله تعالی هدایت ورکوي فاسق قوم تا فرح المخلفون بمقعدهم فرح المخلفون خوشحال شوی دی هغه کسان چې رستو پاتې کړو شو د غزوینا بمقعدهم فناصر دی خلاف رسول الله رسول پیغمبر د الله نه اوس دا غزوه تبوک کې کوم خلک چې لاړل نه دی ډیر خوشاله شکر دې سړي خدای له مصیبت نه بچ کړو خدای دې مصیبت نه بچ کړو وکرهو ادوی بدمن لیو نیخو خور ان یجاہدو چی جہادو کی پمادنو پزاننو پر پلا دا اللہ کے وقالو ادوی ویلیو لا تنفرو موزے فی الحر پدے سخت گرمائے کی یو بلتے وی ٹیلیفون یو بلتاو کو سنگستا سے ارادشتی رہو قیامت تے صحیح دے گرمائے تا گورا دے غربت تا گورا سورلے نشتا دود سومیل تا گورا اوبن نشتا سہارا تا گورا سپر پاور تا گورا سنگرے خبردار چې ویلار نشي ویل کنه سبق وي څه عذر ورته پیش کا څو کوت عذر پیش کا لا تنفروا فی الحر وی موزه گرمای کې قلت ورتوایا نار جهنم چې اور د جهنم شدو دا ډیر زیات حرن د گرمای په اعتبار نو دې گرمای نه خوځان بچ کې خو پس منظر کې د جهنم ګرمي ور په روانه ده دې نه خوځان بچ کې ها د دې خو بیا په سلسیس او په فارنهایت باندې میرمنٹ کیږي داغه کوړ میرمنٹ نه کیږي قل نار جهنم شد حرا لو كانوا يفقهون کاش خبر باندې دوی پوي دي فليضحكوا قليلا پس دوی به خاندل وليبكوا كثيرا او بجار دير جزاء بما كانوا يكسبون دا په دا عمل چې دوی لګیاو کم کسب کولو فإن رجاك الله کچرتا واپس کړ الله تعالی او پیغمبر الى طائفه منهم يودل دوی ته فاستاذن کل الخروج ار دین بعد ویتا تا درخواست لیکو اجازت غوخت دوتو جہاد پارا نو چی تبوک کی در سر لالنا چی سخت جنگو د دین بعد تابان بل مشکل جنگ نرازی د دین زیاد مشکل جنگ بلکہ دلتا کچھ خدای فتح در کی نور آتومیٹکلی سرنڈر کی گی نور کچھ تکم طرف تروان شی نو تبل اصل می لرری او غیب حالتا خطر کرے جنہ جی صحیح توبہ مونگا تسلیم شو صحیح نو صاحب آسان کار دے پیغمبر ته الله تعالی ہوئے چې دینه بعد آسان مهمونه دي بس تاسو غنیمتونه دي څه دي تاسو غنیمتونه داخله برازي څه کوي ته پته ده چې به تاسو غنیمتونه نه کو بیا خپل نمونه لیکي شهیدانو کو بیا نوم لیکي او پیغمبر صلی الله تعالی بیا وګورئ دای نه شامل ځان سره فَإِنِ اسْتَأْذَنَ فَاسْتَأْذِنُوكَ ادیتان اجازت غواړي تل خروج د وتو د جنگ د پاره فقل تورتوایا چې لن تخرجوا معیا موزه من سره کلام ابدا کلام ولن تقاتلوا هرگز جنگ مکوي معیا زما عمل ګرځیا کې عدوان دې یو دشمن سره ولي انکم رضیتم تاسو خوشاله شئ وای خوشی وای بالقعود پناست پکورونو کې اول مره پړم فکر غزوه تبوک کې غزوه تبوک کې پناست خوشاله وای مونږ مرله دیګلو اوس کې آسان کارونه زمونږ مخکې تکبیر الله اکبر تکبیر صحیح اوس په کابل ته نه وتل دي آسان کار دی اوس خو یې څنګه هلو هلته بیٹھول کیا خلک څنګه چې د سالنګ باندې رشیا ولا لاله نو کابل ته بیا ټول تیار څنګه ته بیا جنگ مګنو کنه په جنگو بیا وای چې ضرور نه بس ضرور نه ده بس شي باندې قبضه وکړه نو ایون هغه اشتراکیان څو اشریان یعنی نو خلقیان هغه بیا تکبیر او کنه پټکی وره تکبیر او سیو د موز وخت موز دا مثلا ټول لږه معلومه دي خلقیان او مجاهدین تبعوي سبب د موضوع کې موضوع پر ریکارډ برابر وګړه چې ګنځه د وخت ډېر بل فهم صحیح موضوع په معنا سره غلطه شوی نه دي تا دا چې ریپورت درکړی غلط دی د طالبان وخت د یو څه د مازګر دی منځ
مازګر مونږ کوو دوی چې دوی د کوټه د مازګر د مشام کې دواړه وکړه انکم رضیتم بالقعود تاسو خوشی وی پناس پڑھوں بکر فقودون اسناس تو سیمال خالفین درست پاتے کی تم کو خلق سرا صلی اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ السلام تو یہ بالکل ځان سره په مستقبل کی جنگ ته نه پریدي صحیح ځکه د دې غیرت معلوم شو د دې ایمان او اخلاص معلوم شو اوس په نیکس جنگ کې کدی تا سره دي نو که آسان جنگي نو هدف دې غنیمت که آسان جنگي نو هدف دې غنیمت او که جنگ سخت شو چرتا نو دا منافق به کافر سره مل کوي نو تر پاره یو بل مصیبت دی په دواړو صورتونو ده خنه ده یعنی که جنگ ته ګټي نو د تول غنیمت مستقبل شي دغه به غیرتی کړی ده صحیح او که جنگ کې تابانه تکلیف راغی نو دا خبيث بیا دې کافر سره وځي لہذا دې ځان سره مبوزا دا اوزدی منافقانو سرپنچو سوک عبداللہ ابن ابی ابن سلول دا لیڈر سوکو دیر خبیث سڑے عبداللہ ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین ہوئی وردا سوئی وردا رئیس المنافقین خدا غزویر داغنو مو عبداللہ دے رضی اللہ تعالیٰ دیر مخلص صحابی دے دیر مخلص صحابی دے پیغمبر علیہ السلام مرگرے دے و صدق عبداللہ ابن ابی ابن سلول دا دی دمرا مسلسل منافقت نبات شکل مردارے دا نزوی تاوی بچیا یو دو وصیتونه دی وای بابا سره خیر کار خو د عمر کې کړه نه خو سو وصیتونه دی وای ما خو پلارن ځکه صحابي خو صحابي زما خو پلارن نه تاسو سره خیر کار په عمر کې کړه نه دي نو وې داسې به وکي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وای چې مال د کفن کول لپاره خپل یو قمیص راکړي یعنی مال لپاره کفن ماخلا ما کفن پسې کېږه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په قمیص کې عقیده داوا چې خپل عمل خو نشته هي چې دا کمیس وای بچ کی صحیح دا کمیس وای بچ کی وی خجی وبل پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ما ډیر دردول دي ممکن نه چې ازما د جنازې کولو انکار وکړي زما د جنازې کولو انکار وکړي نو ته ورته لګ منت زاریو کې چې زما جنازه وکړي نو دا عقیده وا چې پیغمبر باندې جنازه وکړي نه بدم جنت حالانکه دا څه خدای شته کوي ته به ډیر کېږي د مولا په جنازه نه انا به د پیغمبر په کمیس باندې ډیر کېږي ته به ډیر کېږي په خپل کردار او په خپل عقیده باندې عقیده راکافر ده صحیح او ته ټیک ته بابا زما په خاصه خاصه فائدہ خو شته نه خو چې ته وای نو ازو ته خاصه فائدہ شته نه خو چې ته وای نه پته چې پیغمبر اسلام به منی کنه به منی ځکه هغه فطری طور وای ډېر رحم دل سره پیغمبر اسلام ډېر رحم دل سره نو ډېر راغی چې پلان مردار شه ویجی بابا مې او دوه وصیتونه کړی دي نو خپل مې هم نه جوړیږي ځکه وې تا ته ما معلوم دی او زما پلان ما ته معلوم دی نو زما خپل باندې هم ناراضي ډېر حیادار سره چې نو نامناسب خبره په خپل راضي نه دې غریب شهر په نامناسب خبره چرته وړي نثار احمد ته کول غواړیو ها صحیح نو د ضمیر دل د دن نزور ورکړي چې دا خبره صحیح نو دې غریب داس یو لوی چې امرالي نثار احمد دې اوس کیو د چنه پس نام داس یې غب شپ لګیو نثار احمد غریب په فکر کې چې پته نشته فرید خان بس څنګه راغلی ته ډېر وخت یې کړی کله خو دې داسې وخت نه راغلی نه ډېر وخت یې کړی دی څه خبره هم نه کوي چې غب شپ لګي فلا اوس فرید خان خو نه شي جوړول چې دا خبره وکم څنګه چې دا خبره وکم څنګه ځکه حیادارې سره راځي نو دا حضرت عبد الله دا ډېر حیادار صحابي نو دې حیادارې راځي چې پیغمبر اوس لا کله نو خبر د پلان د کردار نه بیا هم زموږ لپاره یو ایکسکیوز وو چې حجي ته داسې هم کړو او روکې کا صحیح خود اصلا واقف وو بلکې غزوه بني مستلق کې چې د خبيث حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها تهمت لګو مشهور واقعه ده واقعه په ویلې مولا یو ځل بیا وایي ان شاء الله نو واقعه په کې حضرت عائشہ باندې تهمت لګو پیغمبر صلی الله علیه وسلم جوړ چې دا خو انتها ده دا چې په یعنی چې په خانمه باندې یا چې په نور باندې یا چې خور باندې یا چې مور باندې الزام لګول دا مرد خالص او بیا کومه خزه حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها ټول امت مور د پیغمبر علیه السلام بیبي د ابوبکر لور رضی الله تعالی عنها صحیح پیغمبر اسلام جوړ حضرت ابوبکر هم جوړ ام رومان د عائشہ مور ده هغه غریب ټول صحابه غریبانان ټینشن کی چې پیغمبر ټینشن کیو ها نو ټول صحابه ټینشن ټول امت جوړل چې دا خو ذلیل کار دی دا ډېر ذلیل کار دی او دې خبيث بیا پکې لا نور خبروم زیاته کړه وی دا ذلیلان راغلي د مکې نه پیغمبر اسلام ته راغملګر دي ذلیلان وي دا ذلیلان راغلي دي په موږ یو جن تنگ کړی دی دې کار څه چې دې جنگ نه واپس شو دا ذلیلان د مدینه نه وبس
موږ خو معزز خلکو دا چرته نه خواران رال صحیح په مصیبت اخته کړی ټول خلکو سره روانه جوړ کړه ټول خلکو سره دښمنۍ ټول دنیا سره په جنگ چوي صحیح نو پیغمبر اسلام والسلام دا خبر وکړه دغه قبيله مشر ته وګوره دې سړي زمون متعلق وی دا ذلیلان خلک لا يخرجن الاغض منها الازل انت وی ازل ویلی ځان معزز ګڼل اوس دې زوی ته کې پتاو لګیدا حضرت عبد الله تا نوجوان سره صحیح نوجوان سره د جنگي قافلې په اړمبني ګروپ کې پورته راسېدل چې دا خبر چې زما پلا د پیغمبر اسلام او دغه ملګرو متعلق دا خبره کړ تورې راواز دروازه کې ولاړو خپل کور دروازه کې چې تاسو کوی ته سکے یا خپل بابا ته ولاړ دا غنن کا خلاصون ځکه دغه د زلالت انتها وکړه چې پیغمبر متعلق دا څه لفظ ویل دي بالکل دا نه اخیرو رسدا صحیح پیغمبر اسلام دا صحابي راوي چې ازوی ولاړ دی تور په لاس باندې بس وکراو راځي اړو تاسو نه کوي بس ورته سره راتلو سره په منډه کې یمړی پیغمبر اسلام صحابي ته تور شاغه ته وای چې پیغمبر د غواړي جمعه تراشه نو بل درغه مسجد ته دی چې تلاتوې تیږي ګورته ستاسو لا احترام وکړي تاسو لا احترام وکړي تاسو دا حق نشته چې تاسو غواړئ او صحابي خلک تاسو له حکم صحیح نو پیغمبر اسلام ته ویږي دا څه خبره کړې ده حضور صلی الله پاسه د کوړه او یو قمیص راوړ ودا ورته ورکا حضرت عمر ناس ته دا جي سره دا تاسو ویلي چې په کفن کېږم ودا دومره مبارک قمیص په دوره پلیس طریقه اوسئ دا دومره پاک قمیص دا څه پلیس طریقه به اوسئ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته دا زوی زموږ ډیر خمل غره د زوی زموږ ډیر خمل غره د زړه دل شکنینه کوي یو خبره دغه خبره ده چې د سړي ما باندې یو بدل دی بیا غصه ویجی غزوه بدر کې چې دا مونږ او یا کسان اهل مکه گرفتار راوستل نه په دې جنگ کې زما خپل تر درته عباس هم په دې گرفتار کسان نو په جنگ کې دا قمیص لیدل په جنگ کې دا قمیص لیدل نو ینه پرتګ یا لنګ کو یو ها لنګ وټای تاسو رسوي لنګ هغه لنګ کو یو خو قمیص نه نو دغه سي دا بر بدن برپند صحیح نو دې کور ته لاړو او خله یو قمیص راړه زما تر الله انا دا ډایرکټ هم ولا ورنکو وی اول راوړه ماته او ځکه دا منافق چې دې نمبر جوړی کړه دې کې خیراتم کې نمبر په ځای جوړی صحیح نو پیغمبر اسلام ته وی دا ویږي عباس قمیص لیدل نو مای چې ورې قمیص راړه پیغمبر اسلام ورته ورشه ورکواله صحیح اوسه خدای خو دې خو به ټول رااله اوس یو قمیص پیغمبر ته پړې کې ورته فلته نه ورکای دا واچوا صحیح پیغمبر اسلام یې باندې یو قمیص بدل دي زما تر دې څور کړی دنه پتا وي پیغمبر سره غیرتی سره د چا بدل به ځان باندې د چا بدل به پسند په خاله بدل به ورکو په اړه طریقہ پیر زما باندې یو بدل لې زما تر له کمیس ور کړو کله غزوه بدر کې چې اکه دی راغله نو دا غي بدل شو دوه وخت نو ورته ولا بیا میجی بابا مې چې جنازه له پیغمبر اسلام ټیک ټاک کلمه خو ویله نو کو چې سونه ماته معلوم دي تاسو ته معلوم دي خو څو کلمه خو ویله نو چې کلمه ویله نو ورزم پیغمبر اسلام والسلام چې څنګه جنازه ته وړاندې کړه د عمر رضی الله پیږي بل څو قران دې کړه جنازه مکوا حضور اسلام نه جنازه وکړه بیا چې قبر وشو نو پیغمبر اسلام طریقه دا و چې قبر خوا کې بولېده سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله والله اکبر دو څلور خبرې به د نصیحت وکړي صحابه ته رضوان الله علیهم اجمعین صحیح ای به دې مسلمان لپاره دعا وکړي د مغفرت صحیح نو پیغمبر اسلام چې قبر ته روان شو حضرت عمر ته بیا تو ربنا ورقصي سكت الى قبر خاطئ بيرجع خبيث سريع صحيح كما الاسلامين يزوي زمون بالخمر ده ابو ظاهر مسلمانو دغه کافرو او شریعت خو ظاهر ته ګوري څه ګوري چې ظاهرانه سن انکار نکو چې نه کوو خو بس چلو صحیح اوس دا ټول کارونه خوشو الله تعالی وینا اصل زما غیرت هم دا شي نه کوي ته بیا مکول دینه بعد داسې خبيث سړي باندې مجرازه کا او مې په قبر ولېګا ولا تصلي جنازه وکوا غلا خد پیسې او قسمنم دغه منافقانو ما ته مرشي بدن کلم دا کار مکوا ولا تقم على قبر امودرهګه په قبر داغ انهم كفروا بالله تاکید دوی کفر کړو په الله او پر رسول د الله مرشو په دی حالت چې باغیانو ولا توجب کا اموالهم
ولا اولادهم اتا تعجب کې وانه چي نه مالونه دوی نه اولاد دوی انما خبر ده هم منافقان دي مال بور سرم ډيري اولاد بور سرم ډيري دا سره خدای محبوبیت دلیل خو نه ده انما يريد الله خبردار چغواړي الله تعالی يعذبهم چې عذاب ورکړي دوی لا به په مال او اولاد باندې دنیا کې وتزهق انفسهم اجراو روحونه دوی وهم کافرون په دې حالت کې چې دوی کافران. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم ربنا ارحمنا بالقران العظيم لما ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وصلنا تلاوته وانا الليل وانا النهار فالله خير حافظ. They